د موقع مناسبت سره دې مسئلې باندې لږ شانتې تفصیل کول پکار دي چې ختم قرآن په ورځ باندې په جوماتونو کې خلک چراغا کوي او دې دپاره میټۍ تقسیموي او میټۍ دپاره او چراغا دپاره خلکو نه چندې اخلي. دا چندې اخیستل ورکول د دې شریع حکم څه دی؟ په دې عبادت باندې د نورو خوشحالۍ په طریقه باندې داسې خوشحالۍ لمانځل د دې حکم دا دی. اول خدا چې ختم قرآن په کم حالاتو کې چې موږ تاسو ختم قرآن وکړو نو زیات تر جوماتونو کې حافظ صاحب قرآن پاک د الله پاک کلام ډېر په رفتار سره وایي، په تیزۍ سره یې وایي. قرآن کې الله حکم دی ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پاک تاسو په ترتیل سره وایي، رو رو یې وایي. اوس که یو سړی دی هغه رو رو قرآن پاک وایي، یوه سپاره په ټول رمضان کې وایي، دوې سپارې وایي، پوره ختم قرآن نه وکړي او ترتیل سره یې وایي، دله به الله پاک اجر ورکړي. او کم حافظ صاحب چې په تیزۍ سره قرآن وایي، په داسې تیزۍ سره چې دی په خپله نه پوهېږي، وروستو خلک پرې نه پوهېږي، نو دې سره الله پاک ډېر سخت خفه کېږي. دا د الله پاک کلام دی، لکه ته د یو شاعر کلام وایې په منډه بنډه باندې، نو شاعر خفه کېږي چې زما کلام خو د خپې ماتې کړې. نو دارنګې کلام الله چې ته په داسې طریقې سره وایې، وروستو نه ورته مقتدیان وایي لږ نور تیز شه، لږ نور تیز شه. مقتدیان وایي وروستو بیا په ویډیو جوړي کې په حافظانو پسې وایي چې وګوره څومره تیز لګیا دی، نوم ګټي چې دا راکټ مو حافظ صاحب دی او دا فلانکی حافظ صاحب دی، ریل حافظ صاحب دی. دغه نومونو ګټلو دپاره ځنه حافظان ډېر تیزۍ سره قرآن پاک وایي چې د هغې جواز نشته. او نبي علیه صلات وسلام فرمیلي چې په داسې طریقې سره څوک تراویح وکړي، لمونځ وکړي، ختم وکړي، نو لا د جومات نه راوتلی نه فرشتې په توره کپړو کې ورته بند کړي، دغه لمونځ په د خولۍ ورته وولي چې واله واپس دغه الله پاک ته قبول نه دی. نو الله پاک ډېر زیات خفه کېږي په کومه طریقې سره چې د مونږ تاسو ختم قرآن کوو. بهر صورت که کله وشو نو بیا مونږ له په استغفار ویل پکار دي چې یا الله مونږ نه پکې غلطۍ شوي، کوتهۍ شوي، په دې باندې یا الله مونږ ته معفي وکړه. خفګان اظهار پکار دی، نه کې خوشحالۍ لمانځل په کومه طریقې سره مونږ خوشحالۍ لمانځو، دغه په شریعت کې د دې جواز نشته. ختم قرآن په ورځ باندې په جوماتونو کې چراغا کول د دې هم جواز نشته. او په دې ورځ باندې د میټۍ مروجه طریقې سره خلک چې کمې مټۍ تقسیموي دې جواز نشته. دې دپاره چې کله چنده اخلي دا جواز نشته. او څوک چې ورکوي دوی دپاره هم دغه دې کې ورکولو کې ثواب نه دی بلکې ګناه دی. الله پاک قرآن کې فرمایي ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، ګناه کار کې سرکشۍ په کار کې چا سره تعاون مه کوئ. دغه ګناه کار دی چراغا کول او میټۍ تقسیمول، او دغه بدعت کار دی په دې کې چې ته تعاون کوې، چنده ورکوې، هم ګناهګارېږي. په دغه ورځ باندې استغفار کول پکار دي. عبادت وشو نو هر عبادت نه بعد خوشحالۍ اظهار نه دی پکار. مونږ 5 وخته لمونځونه کوو، بیا به مونږ چراغا کوو په جوماتونو کې لمونځ وکړو، بلکې مونږ په دې باندې استغفار وایو. او اولیاء کرام علما کرام چې کله عبادت کوي بیا په افغان اظهار کوي یا الله ما خو خپل محنت وکړو، ته ما نه دغه عبادت په خپل دربار کې قبول کړي. مسله دا ده ختم قرآن په ورځ باندې خلکو نه چندا کول او میټۍ تقسیمول او دا په جومات کې هړ بوم بشاو کول له ماشومانو کم طریقه کار دی. دغه ټولې طریقې غلطې دي، صحیح نه دي، بدعت دي، ګناه ده په دې کې. او که څوک وایي چې او دغه رنګې حافظ صاحب دپاره په زور یو بل نه پیسې اخیستل، حافظ صاحب ته اجرت ورکړو، نو قرآن پاک تلاوت تراویح په اجرت کول، ختم قرآن په اجرت کول هم جایز نه دي. چې کم ځای کې دغه رسم و رواج وي چې حافظ صاحب ته خلک پیسې ورکوي، رجمه کوي، حافظ صاحب هم نیت دا وي چې ماله به څه میلویږي، نو حافظ صاحب ته اخیستل جایز نه دي، خلکو له ورکول جایز نه دي، ګناه ده پکې. بعض خلک وایي چې مفتي ظهورالي خان صاحب وایي چې ډېرې زیاتې ورکوي. مفتي ظهورالي خان صاحب ځنه تفردات دي، که په دې قول یې عمل کوي نو ډېر اقوال یې داسې دي. هغه وایي چې شوال روژې مکروه دي، هغه وایي چې سټابري مه خورئ، دا د جهنم زقوم چې کم دی هغه بوټي د سټابري، هغه ډېر تفردات دي. نو په هغې به هم عمل کوي، صرف او صرف دا نه چې په دې عمل کوي. نو صحیح مسله دا د جمهورو مسلک دا ده چې په ختم قرآن باندې پیسې اخیستل جایز نه دي، میټۍ تقسیمول جایز نه دي، په دې باندې چراغا کول جایز نه دي. یا کومه مروجه طریقه خلک کوي نو دغه د دې جواز نشته دی.